د شیخ ابن عطا الله اسکندری رحمه الله فرمای چې کله کله ډوبا او باریک ریا داسې ځای نه داخلیږي چې کوم ځای کې تا ته خلک نه ګوري. دې په تشریح کې لیکي چې اصل خو ریا عام مفهوم دا دی چې عبادت او نیک عمل دې دپاره وکړلی شي چې خلک ما ته عبادت ګزار وي، خلک ما ته بزرګ وي او خلک راته زاهد وي. نو د هغې دپاره بیا دا سړی داسې کوي چې که خلک موجود وي نو نیک عمل کوي او که خلک موجود نه نو نیک عمل نه کوي. یا چې کله خلک موجود دي نو بیا هغه عمل ښه کوي، مثلا اوږده رکوع کوي، اوږدې سجدې کوي، اوږد قیام کوي، چې څوک نه بیا زر زر منځ کوي. نو دا چې د چا په موجودګۍ کې عمل کول او چې څوک نه بیا نه کول، یا چې څوک موجود وي ګوري نو ښه عمل کول او چې څوک نه نو بیا ځان خلاصول، دا خو ریا ده. او دا د ریا یو ظاهر علامت دی چې هر څوک پې پوهېږي او هر چاته معلوم دی. حضرت شیخ فرمایي چې کله کله داسې وي چې انسان ځان نه پټ عمل کوي، هلته څوک موجود نه وي، عمل هم کوي او عمل ښه هم کوي، خو بیا هم په هغې کې ریا را داخلیږي. د ریا دا قسم فرمایي چې ډېر باریک دی او د دې ریا علامت دا دی چې دا سړی چې کله خلکو سره میلو شي نو بیا دی دا غواړي چې خلک ته زما تعظیم وکړي او خلک ته ما ته په مجلس کې ښه ځای راکړي او خلک ته زما کارونه کوي. چپلې دې ما سره خلک اوچت کړي، مثلا زه په یو کار روان یم، لاس کې ما څه شی دی، نور خلک ته زما نه والي. نو که خلک ورسره داسې معامله کوي بیا دی خوشحالېږي، او که خلک داسې نه کوي نو بیا د داسې ناشنا غوندې معلومېږي چې یاره دا خلک ګنې بېادبه شوی دی چې زما په شیانه د نیکو خلکو قدر نه کوي. نو فرمایي دا خبرې د دې خبرې علامت دی چې په دې سړي کې ریا ده او دا سړی دا نیک عمل دې لپاره کوي چې خلک ما بزرګ وشماري او زما د دنیا کارونه وکړي. نو ظاهره خبره ده چې الله تعالی د رضا نه علاوه نورې خبرې مقصود شي. نو ریا کې هم خلکو په نظام عابد او زاهد جوړول وي. دلته هم د خلکو نه نورو خبرو امیدونه وکړو. نو دا هم حضرت شیخ فرمایي چې د ریا علامت دی. دې وجه نه انسان له پکار دی چې انسان یو خود کار کولو په وخت کې خپل نیت خالص کی او هغه کوم نیک عمل چې کوي هماغسې وکړي څنګه چې هغه نیک عمل کول پکار دي. بیا چې کله هغه نیک عمل وکړي نو وروستو یې بیا حفاظت وکړي. کله داسې کیدی شي چې په وخت باندې د سړي عمل نیک وي خو وروستو یې سړی بیا هغه خپل نیک عمل ضایع کړي او باطل کړي. که یو سړی مثلا زکات ورکړي چاله او چا باندې صدقې وکړي، خیر خواهي ورسره وکړي، نیکي ورسره وکړي او هغه وخت کې د نیت خالص وي، د هغه نه هېڅ امید هم نه وي، خالص د الله تعالی د رضا لپاره دا کارونه وکړو. خو څه وخت بعد بیا لږ وخت تېر شو یا ډېر وخت تېر شو او دله په هغه باندې غصه ورغله مثلا او هغه باندې خپل هغه احسان هغه ته ور یاد کړو چې تاسو خو ما پرون دا نیکي کړې وه، یا هغه ته تکلیف ورسولو، پیغور ورته ورکولو، په بلې طریقې سره ورته تکلیف ورسولو، نو د ده سره به د هغه مخکنی زکات او صدقې او خیرخواهیانې باطل شي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، خپلې صدقې په احسان جتلاولو سره، اثباتولو سره او تکلیف رسولو سره مه باطلوئ. او آخرت کې هم په هغه عمل باندې او هغه نیکي باندې الله تعالی د بدلو ورکولو اعلان کی کوم نیکي چې سړي سره آخرت ته ورسیږي. من جاء بالحسنه، څوک چې نیکي راوړي نو هغه ته به فله 10 امثالها، 10 ګنا ثواب ملاویږي، 10 ګنا نه زیات ملاوي دی شي. والله یضاعف لمن یشاء، وسو پورې او د دې نه زیاتم الله تعالی زیاتوي چا کې چې څومره اخلاص څومره په خلوص سره څومره په تکلیف سره هغه نیکي کړې وي هغومره الله تعالی د هغې ثواب زیاتوي. خو چې کله د دې انسان په ذهن کې هغې باندې هېڅ عوض او بدله مقصود نه وي او نه د هغه نیکي ده بیا د نیکي کولو نه بعد باطله کړي وي. صحابه کرامو دا صفت هغوی به ویل انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، مونږ تاسو باندې چې کوم څه خورو صرف د الله تعالی د رضا دپاره خورو، تاسو نه څه بدله غواړو او نه درنه شکریه غواړو چې جزاک الله راته ووایي، خالص مو د الله تعالی رضا مطلوب ده. نو الله تعالی دې وکړي چې زموږ په عملونو کې په شروع کې هم اخلاص وي
او بیا زمونږ عملونه په اخلاص سره او په خپلې صحیح طریقې او ډانچې سره تر آخرته پورې